اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو او زړه ته نږدې شاګردانو، د تیر درس په تعقیب زمونږ د نن ورځې درس دی د پروټینو یا پروټینونو میټابولیزم. موږ تاسې تیر درس کې د مغذي موادو په اهمیت وغږېدو، په طبقه بندۍ وغږېدو او هغې کلاسیفیکیشن هم ویلې، بیا هم ویلې چې کیمیاوي ترکیب له مخې په 5 ډوله دي، چې یو پکې پروټینز دي، بل فیټس دي، بل کاربوهایډریټس دي، منرالز دي، ویټامینز دي. اوس مونږ په پروټینونو باندې شروع کړې ده تعریف او امینو اسیدونه او ایزنشل امینو اسیدونه ډولونه دا مو ویلي، دندې مو ویلي، ځینې نورې خبرې چې پکې پاتې دي هغه به نن وکړو. یو په هغې کې میټابولیزم اف پروټینز دی. پروټینونه چې بدن ته کله داخل شي دا لومړی پارچه کېږي او میټابولایز کېږي، او بعضې وخت داسې هم کېږي چې په داخل کې د بدن کې هم ځینې پروټینونه جوړېږي. یعنې داسې که په لنډ ډول ووایو چې زموږ ستاسې بدن پروټینونه تجزیه کوي په وړو پارچو باندې چې امینو اسیدونه ورته وایي، چې دې ته د پروټینونو ډیګریډیشن یا تجزیه وایي، او دا یو کټابولیک حالت دی چې کټابولیزم ښیي چې امینو اسیدونه پکې تجزیه کېږي. خو په خلاف د دې چې پروټینونه د بدن کې د امینو اسیدونو څخه جوړېږي، دې ته بیا پروټین سنتیز وایي چې دا انابولیک حالت دی چې په دې کې جوړېږي. یعنې څه معنا، په بدن کې جوړېدونکې او تخریبېدونکې خاصیت دواړه لري، هم انابولیک او هم کټابولیک. که چېرته ماتېږي نو دا کټابولیک حالت ښیي، او که چېرته جوړېږي دې ته انابولیک حالت ښیي. دغه د پروټینونو یو میټابولیک شکل دی. او همدارنګه د بدن په جوړښت کې هم برخه اخلي. بعضې وخت بدن عضلات یا دا برخې ترې نه جوړېږي، په جوړښت کې برخه اخلي، بعضې وخت کې بېرته ماتېږي. نو انابولیزم او کټابولیزم پکې صورت نیسي، چې همدې ټولو ته چې دغه انابولیزم او کټابولیزم یا پروټین جوړېدل او ډیګریډیشن دا په یو توازن حالت کې دی، چې دغې توازن ته پروټین ټرن اوور وایي. دې ته ټرن اوور وایي چې دا د پروټین سنتیزز یا د پروټین جوړولو او د پروټین ډیګریډیشن د دواړو ترمنځ یو بیلنس حالت دی. د دواړو ترمنځ سره کوم حالت دی؟ د بیلنس حالت دی. دې ته موږ وایو پروټین ټرن اوور. بل موږ د پروټین سپلیمنټري اکشن وایو. سپلیمنټري اکشن څه ته وایي؟ سپلیمنټري اکشن دې ته وایي چې موږ تاسې غذاګانې کله خورو، نو ځینې غذاګانې داسې دي چې هغه یو ډول امینو اسیدونه لري، خو ځینې نور ډول بیا نه لري. بیا ځینې نور داسې دي چې هغې کې هغه کوم چې په دې مونږ چې وخت د دې کې کمې په هغې کې پوره وي، او دا کوم چې بیا په دې کې پوره او په هغې کې کمې. یعنې که مونږ 2 غذاګانې ولرو، یو د A په نوم باندې او یو د B په نوم باندې، نو په دې کې داسې یو مثلا د A کې ځینې امینو اسیدونه زیات دي، پوره دي پکې، خو ځینې پکې ډېر کم دي. په دې B کې هم ځینې پوره دي او ځینې کم دي. اوس مونږ څه شی کوو؟ دا غذاګانې دواړه سره مکس کوو. چې مکس شوي نو دا کوم چې په دې A کې کم دي دا په د B کموالی پوره کوي، او چې په دې B کې کم دي دا د B په واسطه پوره کېږي، او چې B کې کم دی د A په واسطه پوره کېږي. یو بل هغه امینو اسیدونه چې کوم لیمټس دي یا کم دي، مثلا که موږ وایو سیریل پروټین چې دي یا د حبوباتو پروټین دا لایسین او تریونین لري، خو پلس پروټین چې دي دا بیا میتیرین نه لري. خو که دواړه سره یو ځای شي نو بیا دا یو د بل کموالی پوره کوي یا بشپړوي. نو ځکه موږ د پروټینونو بشپړونکی عمل وایو. یعنې کله کله موږ د پروټینونو بشپړونکی عمل داسې کوو چې خصوصا دا په سبزیجاتو کې یا په ویجیټیبل کې یا په نباتي منابعو کې ډېر مهم دی. په حیواني کې هم شته، خو په نباتي کې ډېر مهم دی چې ایزنشل امینو اسیدونه پکې عموما یو د بل پوره کېږي چې دوه سره ګډ کړو. لکه مثلا رایس یا د وریژو او د دالو کمبینیشن سره جوړوي، نو دا په انډیا کې ډېر مهم دی.
نو دغسې دې ته بشپړونکي امر وایي چې د دوه غذاګانې یو د بل کم امینو اسیدونه ورپوره کړي. د پروټینونو ارزونه یعنې موږ ته یوازې دا کافي دی چې موږ یوازې دا وپېژنو چې په دې کوم امینو اسیدونه دي. موږ د پروټینونو ارزونه چې کوو په نورو برخو کې هم باید وکړو، لکه مثلا د هضم قابلیت یا ډایجسټیبیلیټي شوه، د هغې مناسب والی شو چې د بدن د پروټینونو اړتیاوې پوره کوي که نه پوره کوي. نو دغې دپاره موږ تاسو ته ځینې معیارونه ضروري دي چې موږ چې پروټینونه وارزو چې دا پروټین آیا زموږ بدن ته مناسب دی که نه دی. نو دغه څلور معیارونه چې دي دا ضروري دي، یو بایولوژیکل ویلیو، یو ډایجسټیبیلیټي کوفیشنټ، پروټین ایفیشنسي ریشیو او نیټ پروټین یوټیلایزیشن. دا ډېر مهم دی. دا اوس لږ موږ په لنډ ډول وایو او تشریح کوي. تاسو بیوشیمي کې به تاسو ډېر ویلي خو دلته په لنډ ډول وایو. بایولوژیکل ویلیو د جذب شوي پروټینونو یا د ابزر پروټینونو هغه تناسب یا هغه برخه ده چې کوم زموږ د بدن پروټینونو سره یو ځای دنده سرته ورسوي. دې ته ویل کېږي بایولوژیکل ویلیو، یعنې د جذب شوي پروټین هغه برخه چې زموږ بدن کې په بایولوژیکلي د نورو پروټینونو سره دنده سرته ورسوي، دې ته موږ بایولوژیکل ویلیو وایو. دا فرمول لري چې نایټروجن ریټینټ ضرب دا موږ تاسو ویلي چې پروټینونه عموما نایټروجني مواد دي، نو ځکه نایټروجن د دوی د شاخص په ډول باندې پېژندل شوی دی. نو هغه نایټروجن چې موږ بدن کې پاتې دی، هغه نایټروجن چې موږ جذب شوی دی، دا به ضرب سل کوي، نو بیا موږ ته بایولوژیکل ویلیو معلومیږي. پروټین ایفیشنسي ریشیو. پروټین ایفیشنسي ریشیو د پروټین مثمریت تناسب ښیي، نسبت ښیي. دا د یوې غذا د پروټینونو اندازه ده چې څومره پروټین موږ په یوې غذا کې واخیستو او بیا څومره زموږ د بدن وزن ورسره واخیستل شو، یعنې د بدن په کتله کې برخه واخیستله. نو دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ پروټین ایفیشنسي ریشیو وایو. مثلا موږ وایو پروټین انټیک څومره دی په ګرامونو باندې او څومره بدن کتله زیاته کړه. مثلا موږ 100 ګرام پروټین واخیستو او په دې کې زموږ ستاسو وزن یې 10 ګرامه زیات کو، نو دا موږ ګورو. نو بیا موږ چې دا تقسیم کو دا مساوي کېږي 1/10، یعنې موږ وایو چې د دې 1/10 چې څه ده پروټین ایفیشنسي ریشیو د مثمریت یې دومره دی. نو دغه د پروټین ایفیشنسي ریشیو ده. بل ډایجسټیبیلیټي کوفیشنټ د جذب ضریب. دلته دوه خبرې دي، یو خپله ډایجسټیبیلیټي ده د هضم قابلیت ته وایي. هغومره چې موږ نایټروجن واخلو څومره نایټروجن بدن کې پاتې شو دې ته د هضم قابلیت وایي. او که چېرته همدغه شی په فیصدۍ باندې وښودل شي بیا دې ته ډایجسټیبیلیټي کوفیشنټ ښیي. نایټروجن چې واخیستل شو او نایټروجن څومره واخیستل شو، نایټروجن څومره بدن کې پاتې شو ضرب 100، یعنې دا دومره ډېر د بایولوژیکل ویلیو سره فرق نه کوي، خو صرف د هضم قابلیت موږ ته ښیي چې څومره هضم شوي دي او څومره کار یې کړی. خو دلته یو شي ته فکر وي، فرق صرف په دې کې دی چې دلته د ټول جذب شوي پروټینونو اندازه ښیي او دلته چې دی بیا د اخیستل شوي. مثلا یو چا 100 ګرامه واخیستو، په دې کې 50 ګرامه چې دی دا بدن کې پاتې شو ضرب 100. دې ته موږ څه وایو؟ ډایجسټیبیلیټي کوفیشنټ. خو که چېرته موږ بېرته لاړ شو هغه ښه دا به یو ځل تاسو ته تقسیم کړم، دا کېږي 50%. دا څو کېږي؟ 50%. اوس که موږ داسې وایو چې دا خو ډایجسټیبیلیټي کوفیشنټ شو، دلته موږ ته دغه د بایولوژیکل ویلیو سره فرق شی شو. دلته موږ دا وایو مثلا تا 100 ګرامه واخیستو او په 100 ګرامو کې 50 جذب شو، 50 په دې کې جذب شو، نو دا 50 په مخرج کې لیکي او بیا ته ګوري چې څومره بدن کې پاتې شو، مثلا 10 پاتې شو،
نو ضرب سل نو دا مثلا څو کېږي 3 شپېته کې کوي 300 تقسیم 15 شپېته نو 70% دې څه ده د دې بایولوژیکل ویلیو ده داسې یعنی دا معنا ده چې د 70% په 500 کې دا جذب شوی کی مهمه خبره ده او په هغه کې چې ده اخیستل شوی کی په ډایجسټیبিলিټي کوفیشنت کې خپل نیټ پروتین یوټیلایزیشن موږ ته مهم شی دا د نیټ پروتین یوټیلایزیشن دا یو نهایی او پریکړه ده چې خلاصه ډول د پروتین مصرف موږ ته راخی دې کې مهم شی دا چې بایولوژیکل ویلیو ضرب ډایجسټیبিলিټي کوفیشنت پر سل دا په لنډ ډول باندې فارمول ده مثلا بایولوژیکل ویلیو دا پروتین 70 او ضرب ډایجسټیبিলিټي کوفیشنت 500 تقسیم سل دا چې کېږي 10 راځي د دې تقریبا د دې پروتین چې کوم محاسبه کو دا 10 راځي شپېته 10 نو دا شو یعنی معنا دا ده چې د دې نیټ پروتین یوټیلایز په خلاص ډول موږ د دې پروتین موږ 10 د دې نیټ پروتین یوټیلایزیشن 10 ته یعنی 10% موږ د دې څخه ګټه اخلو په خلاصه ډول چې اعظم جذب دا ټول خلاصه کې نیټ پروتین یوټیلایزیشن تن لاس راځي نیټ پروتین یوټیلایزیشن موږ وروسته وایو څومره چې د پروتین ان پی یو لوړی هغومره پروتین ښه پروتین دی مثلا دا ښه پروتین تر ټولو هغه دی چې 15 شپېته نه لوړی نیټ پروتین یوټیلایزیشن باید دې نه لوړی چې موږ تاسې د هغه بدن ته نه ګټه واخلي که تاسو وګورئ د غوښې او د لپاره د اتیاو نه هم نیټ پروتین یوټیلایزیشن لوړ دی وروسته بیا په تفصیل سره وایو اوس موږ اخو د پروتین کتلو شو اوس د پروتین تغذیوي حالت چې آیا یو کس پروتین پوره اخیستی دی که نه دا موږ ارزوو پروتین تغذیوي حالت یا پروتین نیوټریشن سټیټس د دې اسسمنټ یا ارزونه اول آرم مسل سرکمفیرنس دی یا د مټ د محیط اندازه کول که چېرته د 14 نیمونه لوړو نو موږ وایو چې دا کس نارمل دی د دې کافي اندازه باندې پروتین اخیستی دی دا به مډ آرم سرکمفیرنس تاسو ما اندازه کوئ د دې مټ منځنۍ اندازه او هغې څخه فیته تاوه کوئ وګورئ که 14 سانتي متر د بالغ انسان لپاره و نو پوهېږئ چې د پروتین په کافي اندازه اخیستی دی بل کرټینین هایټ انډیکس دی په دې کې یو نورمال شخص د سریر ساته یو ادرار کرټینین اندازه کېږي دا هلته په جدول کې لیکلي وي او تاسو به د ناروغ سریر ساته یورین اندازه کوئ او بیا به مثلا د یو نارمل د کرټینین اندازه مثلا 6 ده چې قد برابر وي دا چې یو عین قد ولري مثلا یو کس دی یو انسان دی مثلا 1 متر او 50 سانتي د دې عیني جګوالي سره هغه 6 ملي ګرام کرټینین تولیدوي او دا چې تاسو اندازه کو سریر ساته یورین کې د دې هم مثلا ور راغی نو دا چې تقسیم کې دا یو نه لوړ راځي دا څونه راځي د یو نه که یو نه لوړ خو دا خبره ده پروتین په کافي اندازه اخیستی یا ډېر اخیستی که یو برابر یې اخیستی که د یو نه کم و بیا مالنیوټریشن ښودل بل د وینې البومین یا د سیروم البومین ټاکل دي که د 3.5 ګرامو پر ډیسلیټر نه لوړ نارمل که د 3.5 نه برابر مایل ټیګري مالنیوټریشن او که د 3 نه کم و بیا سیویر مالنیوټریشن نو ځکه دا موږ ته البومین ښایي که چېرته البومین کم شي موږ ته یا ټرانسفرین کم شي نو موږ ته د لیور حالت ښایي چې آیا ځګر په کافي اندازه پروټین جوړوي که نه جوړوي ځکه ټرانسفرین او البومین دواړه په ځګر کې جوړېږي او د مختلفو شیانو کې استعمالېږي بل سیروم ټرانسفرین اندازه ده که چېرته 0.45 ملي ګرام پر ملي لیټر نه کم نو دا شدید مالنیوټریشن ښایي بل ټوټل باډي نایټروجن دی په دې کې به نایټروجن بیلانس معلوم کوي څومره نایټروجن اخلي او څومره لاس کوي که چېرته دا اخیستل د مصرف نه زیات نو پوهېږي د پروټین کافي دی که چېرته کم نو پوهېږي بیلانس خراب دی او نیګیټیو خواته
تللی. د پروټین د اړتیاو باره کې خو ډېر فرق لري. په ځینو ځایونو کې پروټین ته ډېر ضرورت وي، په ځینو ته لږ ضرورت وي. خو که په عمومي شکل باندې خبره وکړو، پروټینو ته ضرورت نسبت هغه دندو ته فرق لري. بیا هم په انډیا کې چې ته عمومي ډول داسې محاسبه شوی دی چې 1 ګرام پروټین په هر کیلو د وزن، مثلا یو سړی دی 80 کیلو، په دې ته په یوه ورځ کې یو څو کیلو دی 80 کیلو دی وزن دی، نو دې ته 80 ګرام پروټین ضرورت دی په هر ورځ کې، چې دې په شرط دی چې پروټین د 15 MPU ولري. موږ چې مخکې MPU یاد کړه. اوس موږ فیټس ته راځو. فیټس یا شحمیات چې دي دا په 2 ډوله دي. یو هغه فیټس دي لیپیډ چې هغه په 100 سانتیګریډو کې جامد وي یا نیمه جامد وي ته موږ فیټس وایو. هغه چې په دې کې مایع وي دي ته موږ آیل یا تیل وایو. په عمومي ډول باندې په 3 ډوله دي. یو ساده شحمیات، بل کمپاوند یا مرکب، او بل ډیرایوډ یا مشتق شوي. ټرایګلیسرایډ دا سمپل فیټ دي، فاسفولیپیډ کمپاوند دي چې د غذاګانو په جوړښت کې رول لري، او کولیسټرول چې دي دا ډیرایوډ دي. نارمل حالت کې زموږ استاد په بدن کې 10 نه تر 15% د وزن د بدن دا شحمي انساج تشکیلوي. کدی نه ډیریږي موږ تاسو وایو چې دا اوبیسټي خواته ځي. 1 ګرام نه 9 کالوري 9 کیلو کالوري 1 ګرام نه د دې نه 9 کیلو کالوري نری تولیدېږي. که په لنډ ډول درته واضح کړم، خو دلته به په کیلو باندې خو د 1 کیلو ګرام نه ونیم وزره سره تر 9000 کیلو کالوري پورې انرژي څنګه کېږي لاسته راځي. په موږ ته معلومه ده چې پروټینونه تجزیه شي په امینو اسیدونو بدلېږي، همدغسې شحمیات چې تجزیه شي نو دا په امینو اسیدونو باندې بدلېږي. امینو اسیدونه چې دا وبخښئ فټي اسیدونو باندې بدلېږي. فټي اسیدونه چې دي په 2 کټګوریو ویشل شوي دي. یو سچوریټډ فیټ اسیډ دي، بل انسچوریټډ، مشبوع سچوریټډ او غیر مشبوع یا انسچوریټډ. سچوریټډ فیټي اسیدونه چې دي دا مشبوع شحمیات دي چې دا عموما انیمل فیټس یا حیواني شحمیاتو کې وي، چې په دې کې ډېره اندازه کوکونټ دا په نباتاتو کې په لږ اندازه، خو خصوصا په کوکونټ یا کوپرا او په پام آیل کې پیدا کېږي یا د خرما په تیلو کې. سچوریټ فیټ اسید کې لاوریک اسید، پالمیټیک اسید او سټیاریک اسید شامل دي، چې عموما موږ ویلي چې دا مشبوع شحمیاتونه دي، دا په حیواني منابعو کې پیدا کېږي، خو لږ په نباتي کې چې هغې کې کوپرا او پام آیل دي. بل انسچوریټډ فیټ اسید دي یا غیر مشبوع، چې دا عموما ویجیټیبل آیل دي، خو ماهي چې حیواني منبع دا هم غیر مشبوع دي. بیا دا په 2 ډوله دي، یو مونوسچوریټډ یا یو قیمته غیر مشبوع او پولیسچوریټډ او قیمته غیر مشبوع. دې کې اولیک اسید شامل دی، او په پولیسچوریټډ کې لینولیک اسید او الفا لینولینیک اسید. لکه څنګه چې موږ ته معلومه دا شیان موږ په بیوشیمي کې ډېر ویل دي، نو ډېر بحث موږ نه کوو. موږ څو نور کلمې هم یادوو چې لکه څنګه چې په پروټینونو کې تاسو ایزنشل امینو اسیډونه ویلو، دلته موږ ایزنشل فیټي اسیډونه ولرو چې په هغې کې اساسي ماده یې لینولیک اسید ده، چې دې دا د لینولینیک اسید او راکلونیک اسید چې د خپله هم ایزنشل فیټي اسید دی او د دې نه هم لاسته راتلی شي. دا په ویجیټیبل آیلز کې ډېر وي، یا په سبزي لرونکو سبزیجاتو په تیلو کې یا د نباتاتو تیلو کې. خو یاد باندې باید ولرو چې ټول پولي انسچوریټډ فیټي اسید دا ایزنشل نه دي، ځینې پکې نان ایزنشل هم دي. د شحمیاتو منابع 2 دي، یو انیمل فیټس دي، یو ویجیټیبل فیټ دي. انیمل فیټس کې موږ مخکې ویل دا عموما سچوریټډ دي، صرف فش آیل کې انسچوریټډ دي. دې کې غوړي شامل دي، کوچ او شودې او پنیر او هګۍ، غوښه، د غوښې تیل او بعضې ماهي کې ځینې سچوریټډ. او په ویجیټیبلز کې چې دي ګراوند نټ، مسټرډ، ګوره ممپلي او مسټرډ، شړشم او سیسیم، کنزل او کوکونټ، کوپرا،
دا شامل دي. نور منابع چې په هغه کې انویزیبل فیټس چې وروسته موږ وایو په دې کې حبوبات دي، دالونه دي، مغزیات دي، نور سبزیجات دي، په دې کې هم موجود دي. ویزیبل فیټس چې موږ کلمه ذکر کړه، ویزیبل فیټس هغه فیټس ته وایي چې هغه د خپل طبیعي منبع څخه په اسانۍ جدا کېدی شي او لا ښکاري، لکه او مقدار یې پکې ډېر وي، لکه د کوچو نه چې کوچ د شیدو نه وباسي او د پخولو تیل چې د دې نه وباسي کومو نباتاتو نه یا د حیواني منابعو څخه. او انویزیبل هغه نه ښکارېدونکي فیټس دي چې موږ تاسو په سترګو باندې نه ښکارو او په اسانۍ ترې نه جدا کېږي. په هر شي کې لږ لږ شته، سیریل حبوباتو کې، دالونو کې، مغزیاتو کې، شیدو کې، هګیو کې، دې کې موجود وي. د شحمیاتو دندې ډېرې دي. یو خو انرژي ډېره ده، دوهم د ویټامینونو لپاره انتقالونکي دنده چې خصوصا د ویټامین A او D او E او K د دې جذب لپاره ډېر ضروري دي فیټ سولوبل ویټامینونو لپاره. بل د یخنۍ مقابل کې سبکوټانیس فیټس د یو انسولیټر یا د یو عایق په ډول باندې کار کوي. ځینې نن کالوري رول هم لري غیر د انرژي څخه، چې ډېر رول د ویجیټیبل آیل یا د سبزي لرونکو تیلو دی چې په دې کې یو دا چې د غذا خوند جوړوي، دوهم دا چې د نباتي تیل چې دی د LDL او د سیروم کولیسټرول اندازه کموي. بل موږ د شحمیاتو کې دا ویل چې وده کې ډېر رول لري، سټرکچر انټیګریټي یا د ساختمانونو مستحکم ساتل، د قاعدوي د حجروي غشا، د پلیټلیټس تیزه کېدو څخه ډډه کوي. نو ځکه د ځینې تیل یا ځینې شحمیات خصوصا نباتي شحمیات دا فایده لري. کولیسټرول هم اگر چې بعضې وخت مضر هم دی خو ډېر اهمیت هم لري، ځکه زموږ تاسو په سیل ممبران یا حجروي غشا جوړېدو کې رول لري، عصبي انساجو کې رول لري، هورمونونو جوړولو کې، صفراوي اسیدونو دې ټولو کې رول لري. او د پروسټاګلانډینونو دپاره یو پیش قدم یا پریکرسر دی. دا چې پروسټاګلانډینونه کومه دنده لري اوس به یې ووایو. پروسټاګلانډین اول برخه چې د هومیوسټاز یا د بدن داخلي چاپیریال په نارمل ساتلو کې او داخلي محیط لرو موږ تاسې په هغې کې رول لري. د رینل فنکشن یا په ګردو په فعالیت کې دندې سرته رسولو کې رول لري. د بدن د معدې په تیزابي حالت یا تیزاب افرازولو کې رول لري. پلمونري فنکشنز یا د سږو په دنده کې رول لري او د تکثر یا ریپروډکشن کې رول لري. یو بل اصطلاح ده چې هغه هایدروجنیشن اف فیټس دی. هایدروجنیشن دا معنی چې د هایدروجنیشن عملیات سرته رسول، یعنی هایدروجن سره یو ځای کول د یو مناسب حرارت، مناسب فشار او کتالیس موجودیت کې د هایدروجنیشن عملیه د هایدروجن په واسطه باندې د مایع حالت څخه سیمی سالډ یعنی ما جامد او جامد حالت ته وړل کیږي. یعنې دا داسې عملیه ده چې په دې په واسطه باندې په یو ثابت حرارت، ثابت فشار کې او تاسې یې د کتالیس په موجودیت کې دا نباتي تیلونه چې دي دا مونږ هایدروجنیټډ کوو او بالاخره په مایع په جامد او نیمه جامد حالت باندې بدلوو. په یاد ولرئ چې دغه کوم تیل چې لاسته راځي چې بنسپتي یا ویجیټیبل ګیم ورته وایي، دا د دې غیر مشبوع میزونه په مشبوع بدلیږي او ایزنشل فیټي اسیډونه یې ډېر کمیږي. په دې خاطر باندې تاوانونه یې دا دي. خو ګټه یې دا ده چې دا په مرطوب حالت کې، مرطوب اقلیم کې هم ساتلو وړتیا لري او کوالټي نه خرابېږي. یعنی د غوړي د خرابېدو نه ساتل کېږي. موږ تاسې وایو چې غوړي چې کله خراب شي دا په الډیهاید باندې بدلېږي او هغه بېشمي کې تاسو په تفصیل سره ویلي دي. څنګه چې موږ ویل چې په دې کې ویټامینونه له منځه ځي او فیټ اسیډونه له منځه ځي ځینې او شحمي اسیدونه هم په مشبوع باندې بدلېږي، نو ځکه دغه یو څه تاوان نه لري او ځینې ویټامینونه هم کمېږي چې ویټامین A او E دا هم پکې باید څنګه شي اضافه شي. بل ریفاینیشن دی. ریفایند آیل یا چاڼ شوي تیل دا چې دي د بخار په واسطه باندې القلي یا نور لر په واسطه باندې موږ چاڼ کوو یا تصفیه کوو او بالاخره داسې ډیوډرایزیشن یا د بوی له منځه وړلو دپاره دا عملیه پرې سرته رسوو. نسبت هایدروجنیشن ته دا عملیه ښه ده ځکه چې په دې کې فری فیټي اسید او رینسډ مټیریل یا خراب مټیریل دا پکې له منځه ځي. ښه والی دا چې انسچوریټډ فیټي اسید یې په سچوریټډ نه بدلېږي، خوند یې هم ښه کېږي او کوالټي هم ښه کېږي. مهمه خبره پکې دا وه چې په هغې کې انسچوریټډ فیټي اسید په سچوریټډ فیټي اسید بدلېدل او دلته نه بدلېږي.
شحمیات وروسته موږ په تفصیل سره وایو د ځینو ناروغیو سره هم مل وي. متاسف لسنه تر 0% پورې موږ لسنه تر 15 یا 0% پورې موږ ستاسو بدن کې شحمیات موجود دي. خو که 10% لوړ شي دا د اوبیسيټي سبب کیږي، که 40% لوړ شي خصوصا LDL او VLDL دا د کورونري هارت ډیزیز سبب کیږي، که چې طبيعي ډیر خوړل شي د کولون او د بریسټ کانسر سبب کیږي. همدغسې کموالی هم د دې ناروغیو سبب کیږي، خصوصا essential fatty acidونه چې کم شي او ورسره په دې کې ویټامین هم کمیږي، خصوصا ویټامین A ورسره ډیر کمیږي. نو یو ناروغي رامنځته کوي چې فرینوډرما په نوم باندې چې د ټاټ سکن وایي. په دې کې د لاسونو د پښو په خلفي او په لیټرل یا واشي برخو باندې او په ملا باندې او په کراټیو باندې یو ډول پپولر ایرپشن یا پپولونه یا وړي وړي راوتلي رامنځته کېږي او پوستکی داسې ښکاري لکه د ټوډ یا غټ هغه چنګښ یا کانټار غوندې. نو ځکه دا یوه ناروغي ده او دې ته باید فکر وشي او که چېرته دغه ناروغي په چا کې تثبیت شوه باید essential fatty acidونه ورته زیات ورکړل شي، خصوصا لینسیډ او سنفلاور آیل چې وروسته یې ما د دې ګلانو عکسونه راوستي دي دا ډېر په essential fatty acid کې غني دي. نو دا که ورکول شي ښه کېږي. خو عموما essential fatty acid په هر شي کې کوي هغه او ویټامین B کمپلیکس او AD او EK او ویټامینونه یا خصوصا ویټامین A که دا ورکول شي دا ناروغ ورسره ښه کېږي. دا یو ټوټ سکن دی، دا پپولونه ګورئ دا چې دلته موجود دي دا وګورئ دا پپولونه دي، دا ټول پپولونه دغسې دا حالتونه رامنځته کېږي او ناروغ ډېر سخت. دا لینسیډ آیل دی او دا سنفلاور آیل دی د بوټي دي او دې نه به تیل وځي او بیا به ورته ورکول کېږي. د شحمیات وړتیا هم فرق لري. په پرمختللو هېوادونو کې خو 30% شحمیات نه خلک استفاده کوي، خو دا ښه نه دی چې ډېره استفاده وشي، باید 10% نه یا 20% نه زیات نه شي. WHO د کورونري هارت ډیزیز کنټرول کمیټي وایي چې 30% پورې باید د شحمیاتو نه واخیستل شي، هغې کې 50% باید د ویجیټیبل آیل وي یا د نباتي تیل چې هغه انسچوریټډ فټي اسید لري. اړتیا خو په هېواد کې فرق لري، خو په انډیا کې یو کس 40 ګرامه په ورځ کې باید شحمیات واخلي تر څو ورځني ضرورتونه یې پوره کړي. من الله توفیق.